बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जनरल साइंस क्लास 5 नन बमुंगवायु क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दर्जबंदी या ग्रुप बंदी द गुलदारू बूटो। څنګه چې ټول جانور یا زناور انیملز په 15 غټ ګروپونو کې تقسیم شوي وو، دغه شان بوټي چې دي په غټو 2 ګروپونو کې تقسیم دي. اولنې ګروپ ته فلاورینګ پلانټس او دویم ګروپ ته نان فلاورینګ پلانټس. نان فلاورینګ پلانټس هغه دي چې هغه ګلونه نه کوي، لکه کبل او دغه شان نور بوټي. او څه بوټي داسې دي، زیاده تر بوټي داسې دي چې دا ګلونه کوي. نو کم چې ګلونه کوي نو دې ته به فلاورینګ پلانټس وایي. بیا د فلاورینګ پلانټس 2 غټ قسمونه دي چې یو ته مونوکاټ پلانټس وایي او یو ته ډایکاټ پلانټس وایي. مونوکاټ پلانټس به دې ته وایي چې د هغې په سیډ کې 2 کاټیلیډنز وي. دا مختلف قسمه سیډز دي. دی سیډز ته که تاسو وګورئ، دا بینز کولک دي، دا مهې دي. دی بیا دا کولک په دې منځ باندې نیم کړی دی. نو که تاسو وګورئ، تاسو ته ما یو اکټیویټي ویل وه، که دا کولت تاسو په اوبو کې واچوئ لږ پوس شي نو دی په اسانه باندې داسې 2 ځایه شي. نو دی یو طرف ته کاټیلیډن وایي، بل دی بل طرف ته کاټیلیډن وایي. د دې په مقابلې کې که تاسو دا جوار دی دا په اوبو کې واچوئ نو دی که څومره هم پوس شي خو دی داسې په اسانه باندې داسې 2 حصې د دې نه جوړیږي، یعنی 2 کاټیلیډنز په دې کې نه وي. نو کم کې چې 2 کاټیلیډنز وي هغې مثالونه دا مهې که تاسو وګورئ دا په اسانه نیمې شي. دغه شان چوله دا تاسو واچوئ دی او په اسانه نیمه شي، مټر به په اسانه نیم شي. خو دا جوار یا دا غنم دا داسې 2 حصې د دې برابر نه جوړي، دې هرې حصې ته کاټیلیډن وایي. نو کمه د کم سیډ چې داسې 2 ځایه کېږي دې ته به ډای کاټ وایي. د کم سیډ چې لکه د جوارو په شان نه 2 ځایه کېږي، دا 2 کاټیلیډنز پکې نه وي، نو دې ته به مونوکاټ یا یو کاټیلیډن والا سیډز وایي. د دې یو فرق په سیډ کې وي. د سیډ سره سره دا خبره به هم یاده ساتئ چې د دې په پاڼه کې هم فرق وي. کتاب کې به تاسو ته راشي د مونوکاټ یعنی چې یو کاټیلیډن والا بوټي دي، د دې پاڼه په دې شکل باندې، په دې کې دننه چې کم دا رګونه دي دا داسې یو بل ته دا مین ریپ چې دی، دا مین رګ چې دی غټه، دې ته به داسې متوازي تلي. وګورئ دا یو بل سره په فاصله کې ټول داسې نیغ نیغ تللی. نو دې دا به د مانوکاټ چې څومره مانوکاټ بوټي دي د هغو پاڼه به داسې، او چې څومره ډایکاټ بوټي دي د هغوی پاڼه به داسې. یعنی دا به د دې مین رګ چې دی د دې سره به داسې پیرلل نه تلي، بلکې د دې نه به داسې جدا شوي خواره شوي وي. بل فرق د دې په ګل کې دی. ګل چې د دې وي نو د مونوکاټ ګل به همیشه په 3 پاڼیز وي داسې، یا به د 3 پاڼو ملټیپل وي. ملټیپل مطلب دا چې په یو قطار کې به داسې 3 پاڼې لکه دا چې دا بیا لکه دې ته وګورئ دا لاندې هغه شنې پاڼې دا به هم 3 فرض کو په دې کې بیا نورې پاڼې هم کېدی شي، نه به صحیح دې طرف ته به خو 3 به زیاتې به نه. د ډایکاټ ګل چې د هغې پاڼې به 4 یا به 5 1 2 3 4 5 او یا به د دې 4 او یا د 5 ملټیپل ځي. مطلب دا
تاسو اوس د ګلاب ګل ته وګورئ نه هغه به بیا دیزي کې بله پاڼه دیزي کې او بلی دیزي کې او بلی دیزي کې او بلی دلته او بلی خو هر قطار کې وسوي یعنی 4 15 یا د 15 نه زیاتې اوم کېدی شي په بازو بوټو کې نو دا به د مونوکاټ او د ډایکاټ په ګل کې هم فرق وي. وس راځو بوک ته چې په بوک کې څه وایي. Monocot plants study the flowering plants whose seeds have one cotyledon. ما cotyledon تاسو ته خو flowering plants به هغه چې د هغې په تخم کې یو cotyledon وي نو هغې ته به monocot plant ویلی شي. دې پورې به د دې ډیفینیشن یاد کړئ. مثالونه یې سري شوګر کین د ګني پاڼه که تاسو وګورئ داسې به وي د غنم پاڼه به هم دغه شان اوږده د وریجو پاڼه رایس بیمبو چې کوم ورته موږ هغه بڼس وایو میز وغیرہ are examples of monocot plants. د ډایکاټ هم ما تاسو ته ګلونه او سیډو خو چې ډایکاټ کې به 2 cotyledon وي. د flowering plants whose seeds have 2 cotyledons are called dicot plants. هغه ګلونه چې د هغې په تخم کې 2 cotyledons وي نو هغې ته به ډایکاټ وایي. مینګو واوا روز پی دا د دې ډایکاټو مثالونه دي. دا ډایکاټ ټي دا مټر دی دا ګلاب دی مینګو دی دا ټول ډایکاټ ګلونه دي. دې پسې دی کلاسیفیکیشن اینڈ کریکټرسټکس آف انیملز. څنګه چې موږ ووایي چې انیملز چې دي ټول لیوینګ ارګینزم چې دی هغه په 15 ګروپونو کې تقسیم شوي دي چې هغې ته 5 کینګډم سیسټمز وایي. بیا پکې موږ بوټي ووایي د بوټو غټ قسمونه یا غټ ګروپونه 2 دي فلاورینګ نان فلاورینګ بیا نان فلاورینګ غټ 2 دي نان فلاورینګ فلاورینګ بیا فلاورینګ په 2 قسمه دي چې مونوکاټ دي او ډایکاټ دي. اوس موږ وایو چې انیملز we have already studied in grade 4. منگ په 4م گریڈ کی په 4م کلاس کی ویل دی that animals have been divided into 2 main groups. چې زناور په 2 غټو ګروپونو کې تقسیم شوي دي the vertebrates and invertebrates. یو ته vertebrates وایي او یو ته invertebrates وایي. دې دوو ته وګورئ تاسو دا هم 2 قسمه سیزونه دي دواړه دا ژوندي سیزونه دي ځناور دي انیملز دي. په دې دواړو کې فرق څه دی؟ زه که تاسو ته ووایم چې دا چې دی د انورټیبریټ دی او دا ورټیبریټ دی نو تاسو به پکې فرق څنګه بیا وکئ؟ که تاسو وګورئ دا کوتره چې دا په دې کې به اډوکي وي د اډوکو یو سیسټم به پکې او دغه د اډوکو سیسټم په دې بټرفلای کې نشتی. دې که موږ څه ځای وله مات کو یا دا حلال کو نو د دې نه به وینه راځي. دې کې به تاسو ته دغسې د سور رنګ وینه نه ښکارېږي. نو اصل کې ورټبرا په دې ملا کې چې دا کم غټ اډوکی دی دې ته ورټبرا وایي. نو چې د ملا دا غټ اډوکی پکې و او نور تی بیا د ملا تیر چې ورته وایي د ملا تیر پکې و دې ته به ورټبریټس وایي د ملا تیر چې پکې نه و دې ته به انورټبریټس وایي. په انورټبریټس کې خصوصا زیادتر دا کم چې ورته حشرات موږ وایو انسیکټس دا دي پکې او چینجي دي پکې او بیا د دې انسیکټس او چینجو نه علاوه نور چې څومره دي دا ټول ورټبریټس دي. نو all vertebrates have an internal skeleton. په دې کې دننه پکې د اډوکو سیسټم د اډوکو ډانچه پکې made of bones چې جوړ شوي د بونز نه د اډوکو نه. their body is divided into 3 main parts. غټې حصې د بدن 3 دا به هم یاد ساتئ. هیډي سر ابډومن خېټه او ټیل لکۍ طرف لکۍ چې ورته وایي. The brain is present within the skull. دماغ د دې په سکل کې کوپړۍ کې دننه پراته وي.
they have the great ability to hear او دا څه چل کولای شي دوی ټول سنسز ښه کار کوي لکه دا صلاحیت پکې چې واوري وویني سمیلینګ کولای شي ټیسټ کولای شي یو چیز چې اوسه کې پته ورته لګي او فیلینګ کولای شي او بل خبره پکې صحیح د بلډ سرکولیټس ان د بلډ ویزلز وینه د وینې پر رګونو کې ګرځي د دوی په باډي کې د سکن اف ورټیبریټس د دی ورټیبریټس دغه چی کنه سرمن چی از کورډ وذ سکیلز یعنی یا په سکیلز دی مې باندې چې کم داونه کلک کلک سيزونه لګېدلی یا په دی باندې فیدرز بنی یا په هیرز وختای او various types of vertebrates are found on earth مختلف قسم vertebrates په ځمکه مونږ کېږي they do not have any type of bone various types of invertebrates are found او invertebrates مختلف قسمونه چې دي د په ځمکه شته نو they do not have any type of bone څه قسم اډو کې پکې نه دنه د دې په باډي کې The body structure of invertebrates is of various types مختلف قسمه body structure د دوی سه مختلفی some are flat some flatty یعنی دسه پلن شانته کی بالکل هموار some are round some roundy and some are segmented سدسه ټوکړي ټوکړي کته سو چنجي ته وګوره ارتوام چیرې نو دا دسه اکثر دسه په ټوکړو ټوکړو کی the body part of invertebrate are different د دې د بدن د حصي شي د مختلفي ان ډیفرنٹ گروپس په مختلفو ګروپونو کې سبب ان شاء الله کلاسیفیکیشن اف ورټیبریټس چې په دې کې بیا 15 غټ قسمونه دي ثانک یو